الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما ډیر قابل قدر غیرتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو، الله رب العزت د بنده سره ډیر زیات مینه او محبت دی. د الله د شفقت او د محبت او د مهرباني اندازه د دې خبرې نه کیږي چې کله مونږ په دنیا کې ژوند تیرو او د چا سره دنیا کې چا سره معاملات راشي او د چا نافرمانی وشي، د چا نه بداوی راشي، نو د چا نقصان مونږ کو هغه نقصان که د هغه وس رسی په مونږ باندې، نو کوشش کوي زمونږ خپل بدل اخلي. د الله رب العزت داسې ذات دی چې الله رب العزت احکم الحاکمین دی. الله رب العزت د ټول دنیا ایک کی آوازی بادشاہ دی، احد ذات تی، صمد او بینیاز ذات تی، او قوی ذات تی، طاقتور او کمزوری پکی نشتا، داغه څوک همسر نشتا. الله فرمائی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همسر او برابر څوک نشتا. محترم وارد میں دا کو چې کله مونږ په دنیا کې د انسان
داغه څه نقصان کو کوشش کوي هغه دا چې مونږ خپل بدل والی. خدا الله داسې مهربان ذات دی چې دا الله حکم ونه مني، الله د هغې طریقه ښودلې ده، حکم دې ونه منه نو اوس داسې وکړه ته معافي وغواړه. په دې خپل نافرمانۍ باندې، په دې خپله غلطۍ باندې، په دې خپله کمۍ باندې ته توبه طایب شه، پیمانه پې شه، زه به ستا دا ګناه معاف کم. الله فرمایي مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الی الله، د الله په دربار کې توبه وباسئ. توبة نصوحا یو خبره ذکر کوي داسې توبه چې رښتونې توبه وي. یو خو هغه توبه ده چې موږ هسې په خوله باندې توبه کوو. توبه هغه توبه ده د توبې مقصد او مطلب باندې ځان پوهه کول پکار دي. علماء کرام فرمایي توبه دې ته وایي چې انسان کومه غلطي کوي او ګناه کوي چې دا یې ګناه باندې دی پیمانه دی په شرمندهی چې دا کار ما غلط کړی دی، دا کم کار چې کوم دا زه غلط کوم، د ما دا عمل دا غلط دی. لومبۍ خبره دی په دې خپل عمل باندې پیمانه دی په فخر نه کوي. لکه مونږ بعضې خلک په خپل بعضې د ګناه په کار باندې فخر کوو، زه خو داسې سړی یم او زما په شان د څوک نشي کولی، زه خو داسې کوم. اگه د دنیا په هر د ګناه په کار کې انسان فخر کوي، دا فخر ډېر خطرناک کار دی، هم د ګناه په کار باندې. محترمو لومبۍ خبر دا چې دی په پیمانه. دویم علماء کرام فرمایي چې دې توبه د کم ګناه نه وباسي، د کمې غلطۍ نه چې دی دغه ټیم کې د غلطۍ کې اموخته نه وي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې یو سړی وایي غیبت کوي او لګیا وي یاره خدای مې دې معاف کړي دا غیبت ګناه ده، خدا سے چل دی کوي غیبت او سره دا وایي خدای دې په غیبت کې نه راولي. دا مختلفې الفاظ دي زموږ د عوامو، الله دې په غیبت کې نه راولي، خدا کار داسې چل دی غیبت وکړي. یو دی په دغه ګناه کې دغه ټیم کې مبتلا نه یو په پیمانه، یو په دغه ټیم کې دی مبتلا نه، دغه کار کې دی په دغه ګناه کې ککړ نه. دویم او دریم دا علماء کرام فرمایي چې هغه توبې ته توبه وایي، صحیح توبه هغه ده چې دی د آینده لپاره د دغه ګناه د نه کولو مصمم او پخه عزم کړي، اراده کړي چې دا کار به زه بیا دپاره نه کوم. لکه اوس انسان د ګناه کوي او په دې نیت کوي چې سبا که بیا موقع میلاو شو بیا به هم کوم، نه. دا بېله خبره ده، الله پاک عجیبه قانون دی. تا توبه ویستا، ستا عزم دا و چې زه به دا کار بیا نه کوم، شیطان بیا دوکه کړي، بیا توبه وباسه. خو دا نه چې ته دې پاره کې توبه چې زه بیا سبا بیا کوم. نو محترم عارض مې دا کوم چې دا د الله یو عجیبه شان دی چې ما او تا ته د ګناهونو د بخشش طریقه ښیي. د الله سره داسې طاقت دی چې ما او تا د سترګو غلط استعمال کوو او الله فوراً زما او تا د سترګو نه طاقت لرې کوي شي. سترګې एकदम ړندې کېږي، کوي شي که نه شي کوي. ما او تا د غوږونو غلط استعمال کوو فوراً غوږونه کاڼه کېږي، داسې الله کوي چې اونې کوي. ما او تا په ژبه باندې غیبت کوو، دروغ وایو، چغلي کوو، الله کوي شي داسې چې فوراً زما او ستا دا ژبه دا چاړی شي. خدا د الله یو عجیبه مهرباني ده. یو خو دنیا دارالامتحان دی، که داسې کېدی بیا به ګناه چا کولی نه. خو محترمو دا الله پاک دې بنده ته مهلت هم ورکوي، بل به دې بنده باندې مهربانه دی که دا بنده توبه وباسي، زما سره روغه وکړي، زما سره جوړه وکړي، الله په دې ډېر زیات خوشحالیږي. الله رب العزت په توبه باندې ډېر زیات خوشحالیږي. ما او تا ته د الله رب العزت د توبې توفیق را نصیبه کړي. محترمو روایاتو کې
یو عالم تیر شوی دی امام قدامه رحمه الله په خپل کتاب التوابین کی واقعه ذکر کړی دا اگر چې علماء کرام داغه متعلق فرمایي چې دا سندن حدیث سند نشتا خو به هر حال ذکر کړی دا غوي او په فضایلو کې او په وعیدونو کې بعض واقعات دا بیانول جایز دي بیانول شي محترم فرمای حضرت موسی علیہ السلام دا الله رب العزت په دربار کې ودرېدلو قوم متوی چې موږ ته د اوبو ضرورت دی او د الله نه وغواړه چې باران وکړي څنګه چې موږ د استسقا مونځ کوو دا د شریعت طریقه دا ده چې کله د باران ضرورت دی نو د الله نه بغواړي د هغې دپاره د استسقا مونځ دی مونږ پنځه مونځونه پیژنو دین علاوه نور نه پیژنو هغه هم اکثر بعضې کسان پکې صرف درې پیژني ماسپښین مازدیګر او ماښام ماپښین خوب کې او سحر دام په خوب کې بهرحال محترمو فرمای چې درې ورځې پرله پسې د الله په دربار کې ودرېدل د الله نه به زاری به کول او دعاګانې به کولې الله نه باران غوښته چې رب په موږ باندې د خیر او د رحمت باران وکړي ضرورت دی فرمایي د الله رب طرف نو ته وحی کیږي چې اے موسی باران د یو وجه نه کیږي ستا په دې مرګرو کې چې کم تا سره راضي او دعا کوي په دې کې یو داسې صاحب دی چې ګناهګار دی او ما د څلوېښتو کالو راسي زما نافرماني کوي زما نافرماني کوي زه ورته غږ نه کوم ما ورته خپل ګریوان کې سوچ وکړو 40 کاله 50 کاله 30 کاله مونږ خپل رب ناراضه کړو دا رب عجیبه مهرباني ده ما ورته نه خنزیر نه جوړی د نور قومونو په شان داسې قومونه تیر شوي دي چې ګناه به وکړه سحر به راپاڅېده د هغوی په دروازه باندې به د لیکلی شوي دا پلانکې د داسې ګناه کړې ده پته به یې لګېده د بېګا ګناه کړی چې سحر به راپاڅېده خنزیران او شادوګان به دې جوړ شوي دا د الله مهرباني ده او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم برکات دي چې دې امت باندې هغه شان دي عذابونه نه راځي څنګه چې په مخکینی قومونو راغلي محترم عرض مې دا کو 40 کاله وې دې بنده زه خفه کړی یم زمانه فرمانه کوي الله رب العزت ته حضرت موسی علیہ السلام وی چې ښا علاج به صحیح وی د خپلو کسانو نه دا کس بار دو باسا دا کس تو چې دې ستاسو د غونډې نه وځي دی وځي تاسو دعا کوئ زه به یې قبوله کړم د ده وجې نه دعا نه قبلیږي د ده د وجې نه په تاسو باران نه کېږي هغه اعلان وکړو چې بھئی زما د دې امت نه دا کم خلک چې راټول شوي دي په دې خلکو کې داسې یو نافرمانه دی چې الله ته ناراضه دی د هغه د وجې نه باران نه کېږي د هغه په خدمت کې دا درخواست چې دی وځي چې په موږ الله د رحم باران وکړي کسو کتل چې ګناهګار خو زه یم اته پته ولګي چې زه ګناهګار یم خو که موږ داسې ووایو یا که بالفرض زموږ په وخت کې څوک داسې ووایي نو موږ بل ته ګوته نیسو دا پلانکې یادوي دی نه دی دا هغه پلانکې نه دی دی یادوي دا ګناهګار دی خپل یو نیم سل ګناهونه یا بېشماره ګناهونه هغه راته نه ښکاري د بل یوه غلطي راته ښکاري دا د ده د لاسه محترمو که نن سوچ وکړو زمونږ هر قدم د الله په نافرمانۍ کې دی زمونږ هر نظر د الله په نافرمانۍ کې دی زمونږ د غوږ اورېدل هر خبره چې کوم زمونږ غوږ له راځي اواز راځي د الله نافرمانۍ دی د ژبې نه چې زمونږ
आवाज او گفتار وزي دا د الله په نافرمانی کې دی. خو ما تا د خپل ځان سپین باز ښکاري ته به وایې نه مونږ په آب زمزم باندې لامبلي او بل راته د وخت ابو جهل ښکاري. محترم خپل ځان ته کتل پکار دي. دغه صاحب خپل ځان ته متوجه شو چې ظالم ستا د لاسه په دې امت باران نه کېږي. ځان ملامت کو چې ستا نه الله ناراضه دی. خپل ځان ته وایي اوس وایي چې وزم به نو څنګه به وزم که وزم په دې دومره خلکو کې شرمېږم. ګور الله په پرده اچولې ده. الله یې چاته ښیي نه. دا بنده ځان ته وایي چې ربه تا ته پته زه ګناهګار یم زه په دې ځای کې توبه وباسم د نن نه پس په دا ګناه زه نه کوم. نن نه پس به تا نن ناراضه کوم. د نن نه پس به زه تا نه خفه کوم. ستا نافرماني به نن نه پس نه کوم. دا پخه عزم یې وکړو توبه یې وباسله. لږ ساعت تیر نو الله رب العزت باران وکړو. الله رب العزت باران وکړو. وی قوم د خپل پیغمبر نه تپوس وکړي ای موسی علیه السلام قوم ټول پټول په یو ځای ولاړ دی. څوک د دې مجلس نه بار ته وتی نه دي او الله وایي چې د یو کس د وجې نه باران نه کېږي هغه دې وځي هغه اونه ورته باران وشو. دا څنګه چل دی؟ هغه الله ته وایي الله ماجره څه ده؟ دا باران ولې بیا وشو؟ څوک خو وتی نه دي. وی زما پیغمبره حضرت موسی علیہ السلام اے کلیم الله تا ته پته ده ستا دی امتی زما دی بندا زما سره روغه وکړه. زمانه پسچ باندې توبه وستا زمانه پسچ باندې معافی وغوښتله ما معاف کو ما سکو ما معاف کو. دای د وجنه الله رب العزت فرمای ما باران وکړو. روایتو کې راځي وی چې کله الله رب العزت ناراضي د هغې نښې نښانې بسوي. فرمایي چې کله بې وخته باران نه کېږي د وخت باران ضرورت نه دی او باران کېږي پوه شو د الله ناراضه دی. چې کله غنم پاخي د لو ورځي یا لو شوي تاسو ګورئ هفته کې 5 پیرې باران کېږي. اکثر هغه غنم واپس په پټي کې راوخیږي. او چې کله د باران ضرورت دی وریځې زموږ په سر باندې راشي داسې ګوري وریځې چې سړی وي دقه د باران راښکې شو او الله یې نه کوي خو پوه شو د الله ناراضه دی که نه. مونږ به تر کومې پورې بل ته ګوتې نیسو د ده د ګناهونه د وجې نه دا د ده د وجې نه دا د ده د وجې نه دا به مونږ تر کومې پورې وایو. بی په خپله ګریوان کې سوچ وکړو زمانه څومره غلطۍ کېږي او په حق غلطو باندې په دې ځای کې په ناسته باندې په ولاړه باندې په روانه باندې مونږ توبه وباسو. انشاءالله العزیز الله رب العزت به زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کوي. توبې په وجه باندې الله ګناهونه معاف کړي. بیا دا ځان پوهه کول پکار دي چې کوم د الله احکامات در باندې په ذمه دي دا به ادا کې. حج در باندې فرض کې به روزه در باندې فرض و نه دي د خوړلې ګناه معاف شو خو روزي به نیسي قضا به کې کفاره به کې ګناه معاف شو. مونږ دې نو کړی ګناه معاف شو قضا به کې پردي حق ته وخلې دي غصب کړی دي نیولې دي ګناه معاف شو ادا کې به. دکاندار به در باندې قرض دی حق دی ور باندې تپې شپېلې شوی ځان به منکر کړی دی ګناه معاف شو ادا یې ک الله به معاف کی. ادا کول لازمي دي. محترم وارث می دا کو چې زمون ګناهونه نن دې ځای ته رسېدلي دي. احادیث مبارکو کې راځي اعمالکم ستاسو عملونه په تاسو باندې نگهبان دي. فیصلې د بره نه راځي د اعمالو په وجه باندې. دا نیک اعمال زمونږ عملونه که هغه نیکې دي او که ګناهونه دي دا الله ته بره خیږي او چې کله بره خیږي د بره نه هغسې فیصلې راځي چې څنګه زمونږ اعمال دي. تاسو د لاندې نه کاڼې ولې
د بر نه واپس کاڼې راغورځېږي که نه پیسې نوټونه به راغورځېږي د بر نه به کاڼي لازمي راغورځېږي چې څومره غټ کاڼي ولي دومره به د بر نه غټ کاڼي راغورځېږي که اعلان دی نو د ګل نه ویشته د بر نه به ګل نه راغورځېږي محترمو نن زمونږ اعمال بره چې ځي هغه بدبودار اعمال دي حضرت عبدالله حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ فرمائے ہم تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا تشریف فرماؤ ناس تو پا مجلس کی محاضری کڑے وا فرمائے یو بدبو رالا سخابینو لگے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام نے تپوسو کو تاسو دا بدبوئی پیجنے دا سا بدبوئی دا بدبوئی دا صدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام ہوئی دا اللہ رسولہ مونگ تو پتہ نہیں دا سا بدبوئی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا دا مومن مسلمان دا غیبت بدبوئی دا چکم دا مومن مسلمان سو غیبت کی دا غیب بدبوئی دا ہر گناہ یو گندگی دا بدبوئی دا موتا دا نخ کاری دا غی وجہ صدا سنگ چی بورا او گونگٹے پا دے خاشنوں کے او غلو کی گندگے کے جن تیری او باغی بانے دا گن نلگی دا قشان زمون مثالم دے مونگ پا گناہونو کی دا سی اختیو مونگ تا گناہ نخ کاری غیبت کو غیبت را تا غیبت نخ کاری چغلی کو چغلی را تا چغلی نخ کاری امونگ اداسی کو زمون گپ دا بازار گپ دا اجرے گپ دا لارو کسو گپ دا پا غیبت خیستا کیگی دا پا چغلے باندے خیستا کیگی دو کسان جنگول دا بل مسلمان غیبت کول یرا پلانکی کی دا کارشتا سکے ویم چی پکی آئی تا غیبت ہوئی چی پکی نہیں آئی تا الزام ہوئی اخو دا زنان زیاد غیبت دا زنان زیاد گناہ دا ما استا مجلسونا دا اللہ بنا فرمانے شروع کی گی ختمی کی دی وجہ اعمال دا سے پکار دی زمونگ استاسو اعمال خیستشی اعمال خیستشی او خیستکی کی پنے کو اعمالو باندے ذکر اذکار کو دعاگانے کو استغفار وایو درود شریف اہتمام کو پدی با ما استا مجلسونا خیستی آغا مجلس کی نکینو کم کی دا اللہ نافرمانی کی گی آغا مجلس کی نکینو پا کم کی دا یو مسلمان یو دیندار بندہ دا غس پکاوی پکی کی گی دا غا پکی بدویلی کی گی او محترم خصوصا نتویم دا آغا چاہ دا ظلم نزانو ساتو مونگنن پا مسلمان پا کمزوری باندے ظلم دیر کو دا آغا چاہ دا ظلم نزانو ساتو کم کس چی دا ظلم بدلہ پخپل نالی دا ظلم بدلہ پخپل نالی دا کس نزانو ساتو یہ کتابوں نے واقعہ ذکر کرے دا انور زیب علمگیر یو ډیر لوی باچا تیر شوی دی دا پخپلم ډیر دیندارا ډیر دیندارا باچا تیر شوی علماء کرام فرمائی دا عالم مو دا سر یو عالم ملا جیون رحمہ اللہ ملا جیون باندې مشهور د سره د بادشاہ زوی د شاګردمو یو ورځ په سم مسله باندې د یو مسلې معلومولو لپاره بادشاہ خپل یو دربان راولېږي چې لاړ شه وزیر چې لاړ شه ته د مولانا صاحب نه د دې مسلې تپوس وکړه دا مسله څنګه ده اج راغی درس او تدریس کو قرآن خود او احادیث خودل نو د نمبر خروج ته زکه چې دی لیټ راغلی اول دا هغه چا نمبر ته چې څوک مخکې راغلی دی اگر چې بادشاہ استاد ولې نه دی د بادشاہ کس دی خو په دین کې دا خبره نشته چې دی مال ډیره تنخواه راکړي دا ډیر خیال ساته او ډیر الګ تنخواه راکړي دا ډو خیال مساته نه هغه طالبانو ته سبق خود پدې کې ډیر سات دی سار شو طالبانو سبق وګدو بدی لاړ وزیر واپس لاړ چې دومره یې سارې دل زنشم کوي او زه مولا ته دومره یې سارې کوم مولا
مولا او زما اوس دا په نظر کې اوس پک غونډه کې شخصیت دی سپک غونډه کې چې هغه پخوا به خلکو قصبګر ساتو قصبګر بلا خلکو قدر کو چې را بغي چې وبې هم بس کړي روټه به په خوړلا تاسو مشران چې کوم د شپېتو کانو لک شانت زیات دي شپېته لک بګ کی دي او ته به دې خبري خپته د قصبګر به دومره خیال ساتو د چې د روټه دغه د باقاعده د دار یو شی به بندوبست کو نن د قصبګر نه مدخله کم سپک ګوري الله دې رحم وکي نو دی وزیر وی چې سیب دا خو مولا سړی دې ته زوم رضات نشي میثاري دی باچا لاله باچا ته لاله باچا ته وی چې باچا سلامت مولا تما خبر وکړه خو هغه ماته اډو سلیپ رانه کو ما وته وی چې باچا را لګلم دو سلور درو خبري او سخ رښتیا اوس درو غیبت وته وکړو چغلی وته وکړه دا رنګي سپکاوي وته د عالم کو باچا عالم قار ورغه ځکه چې ته یو غوګم د ډک یو بل غوګه بوله ډک چاله اکثر د جنگ جګړې د دې وجه نه کیږي چغلې یو بل ته کیږي حقیقت کې مېز کې سنې جنگ جګړې دی وجه نه جوړيږي یو وی پلان کې تاسو سیدا ویلي بل وی پلان کې تاسو سیدا ویلي په دې کې څه دوه کسان به جګړه شي او کا حقیقت نه خبر شونه دوه یو بل پسې اډو سویلی نه نو محترم وارد مې دا کو مولا جیون بارکه هغه اډر جاری کې چې لال شي او دې گرفتار کې او دله سزا ورکوم چې دولې داسې کار کړی نور دایو ته نه دی ویل چې سبق ته ناستو قران ته ناستو احادیث ته ناستو طالبانو ته مخې ته دیو ته نه ویلې مسجد ډډې والے و بس پلی لوبي کې ولې خپل غپ شپې لګولې استاد دې خبره طرف ته اړو توجه نکړه هغه لقار ورغی هغه چې څنګه فوج راولېګو نو هغه وخت کې دا شاګرد د بادشاہ په مجلس کې ناستو شاګرد په منډه راغی بادشاہ ته وی خپل استاد محترم ته مولا جیون ته چې صاحب زما پلار ستا خلاف د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی گرفتاری دی سچلو کا پټېګا ځکه تا ته نقصان نه رسی خلک په خپل استاد په خپل عالم خپکیږي داغه باندې نن کوي غیرت کوي هغه نور څه وس نه کېده صرف سوال جواب ته کو چې بھئی ځان سیټ تکا هغه ته ودا چلو کمنډه مال مصلی راواله او مال لوټ راواله ز چردام کوم دوه رکعات نفل ته ودرېګم چې هغه دا واورېده فورا مصالح ول راور سیدا واپس پلار لاړ چې باچا سلامت خپل فوج دی را واپس کا ورنه که زما استاد چردام وکړو په مصلی باندې ودرېده ستا په هلاکت کې بیا شک نشته بیا به هلاک کېږي الله دې سره باچاهت هلاک کوي محترم دا خبره مې دې لپاره کوله خلک چې هغه الله ته فریاد کوي الله ته جاړي رب دا پلان کې غرق او تباہ او برباد کی زه خو تلاس گریوان ته نشم اچولی او که اچوم پسپین لمن می داغ لگی خلق بوی دو گوره کنه پلان کې جګړه شروع وکړي نو رب ته مل شي رب ته دې بدل واخلي زما سره چې کوم ظلم وکړه دې بدل دې توالی محترم اداسي بد دعا نه ځان ساتل پکار دي چې ما اوس د مسلمان د خیرونو ځانو ساتو جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمای تاسو د مظلوم د خیرونو ځان ساتئ اگر چې کافر ولی نه د مظلوم د خیرونو ځان ساتل پکار دي دا څومره ګناهونه چې زمونږ نه کیږي د غوږونو نه کیږي د لاس خپونه کیږي د دینه ځانو ساتو او توبه هم دغه د توبه وي چې انسان په ګناهونو باندې خپېمانه شي د آینده لپاره د نه کولو عزم وکړي چې بیا به نه کوم ان شاء الله ورنه الله رب العزت په داسې سپېړې راکړي داسې سپېړې چې هغه سپېړې به ګوره د وخت تاریخ ولیکي آخري یو واقعه مې صرف ذهن ته راځي په دې اکثر تاسو د علماو نه اورېدلي یو الله والا کسو پلار کې ناستو یو دوه خزه خاون روانو د خاون خپل خزه سره ډیره مینه او محبت
په لار کې د څه کولو خیال یې نه و. د ښځه خاوند ته دارې وشوې او د ښځې ته یې دارې وشوې کپړو ته. دا خاوند یې راولېږېد او دا کس یې ووه ویو په دې مخ باندې ګزارونه یې پرې وکړه. هغه روان شه لاړه. دوی خپل منځ کې دواړه ګپ شپ لګي روان دي. لږ ساعت تیر شو. دا د ښځې دا خاوند بره چت ته خطه د بره چت نه راوغورځېده او سر یې ښکته شو، سټ یې مات شو، مړ شو. دا ښځې رامنډه کړه، په منډه منډه راله، ورته پته ولګېده، پوه شوه چې صیبه د امانه چې الله دومره زر بدل واغسته، دا دقې الله والا دړنه به خیري وتي. دا دړنه د چې کوم خیري وشي که نه دا ډېرې خطرناکي. د دې نه ځان ساتل پکاري. مونږ خو وایو څه راته ونه وي او دی به ماته څه ووایي. مړه مونږ داسې وایو که نه، دی به ماته څه ووایي. داسې مونږ 50 کسان په جیب کې ساتو، خو د هغه خیري نه دي. دا د الله عرش لقی په الله قسم. نو دا ښځې په منډه منډه لاړه، وایي چې معافي راته کوه او ستا دې خفګان ما له دا سزا راکړه مونږ ولیدله. دا نوجوانو ته وایي چې صیبه زه ته یو خبره کوم، تاسو په تا باندې خپل عاشق خفه شو، ستا چې کوم عاشق و په تا خفه شو، ستا کپړې څښا شوي، په تا د دارې وشوي، په تا عاشق خفه شو. زه د الله ما سره الله مینه کوي، د الله زما سره مینه ده، په ما الله خفه شو. تا چې په ما پړه قطم بو، ستا خاون الله په ما خفه شو. محترمو، الله بدل اخلي، خو د هغه چا نه ما وی ځان ساتئ چې کم کس په خپله بدل نه اخلي. ښه چې کم کس په خپله بدل واغسته خو کیسه ختمه شوه. تا پړه قطم بو، هغه نه 2 تنبول خیر دی، کیسه ختمه شو، په دې خوشحاله شه. د هغه چا د سزا نه او خیرونه ځان ساته چې هغه تا ته نه وایي، ستا ګریوان ته لاس نه درچوي، ستا په مخ څپېړه نه تمبوي، په مصله ودرېږي، په کور کې په تهجد نه پس دعا کوي، د هر فرض مانځه نه پس لاس چوتوي، پړه کې به راضي نه چې رب دا پلانکې غرق او تباه او برباد کړي. ده لازم خو زه تنګ یم، په اور کې ولاړ یم، که ګاونډی دی، که رشته دار دی، که خپل دی، که پردی دی، د دې وجې نه ځان ساتل پکار دي. الله رب العزت موږ تاسو ټولو ته صحیح توبه را نصیب کړي چې موږ هغه توبه وباسو چې په کوم باندې الله راضي کېږي.